الرحمن الرحیم د کلی نه ډیر زیات لري او د شنګلي د ټولو نه ښکلي زیاته کنډو په لاره روان یو. را سره دی ډاکټر فخرالله حسن چا چې اوس د چاینا نه پی ایچ ډي وکړه په مایکروبیولوژي کې، او خوا کې چې ورسره ولاړ دی ډاکټر محمد زاده، دا هم د چاینا نه پی ایچ ډي وکړه، او شاته چې دی ضیافت حسین موږ ورته ډیر زیات د مینې نه ډیر خوږ ملګری وو. جی فخرالله حسن صاحب تقریبا 2 3 4 5 شپږ ملکونو کې تاسو وګرځېدئ، هر څه مول د دې ځای باره کې دي څه ویل غواړي دي خلکو ته؟ یاره زه به دا ووایم چې کومه نیچرل بیوټي دلته ده، نو د هغانو څه انتها نشته دی. خو مسله صرف دا ده چې زمونږ غم دی چېرې روډ به څنګه وي، شپې ځای به مې وي که نه به وي، بستره به میلاویږي. نو که دلته داسې څه سهولیات وي او ګورنمنټ دا ځایونه چې کوم دي دا خلک دا فیسیلیټیټ کړي، نو انتهایي خوند به وکړي. لکه دا ډېر زبردست ځایونه دي او موږ انجای کوي، راغلي ټول ملګري را سره دي، نو ډېر خوند یې وکړ، ډېره مزه یې وکړه. لا نور به هم انجای کوي. را سره اوسئ انشاءالله، ټایم په ټایم به تاسو سره موږ خبرې کوو.
Mister Piro. Ite au यार. Da چیز دی پوری جمعه ته لاړ شي کنه. لك هذا لك بسم الله ده سدي وته فارس ګان راغله فارس لګا وای فارس ته سي ها हम थारा डेरा तरह रवाने करा जन्म करा कर लेगा यार में सरकारी लोग हैं बला जब तो एकदम जबरदस्त पे हाँ अला तो गोरा हजुर पछि समर दु पछि बरु हाँ वाले कार्य आसमान तरफ नोर बात सम आज कुल गुरु ना साब दी का just enjoy ढेर आला ढेर दावा जिंदगी भर यादी दा दादा जिंदगी भर भाई यादी ब्याह चरतरा खाम खा ब्याह रहा जो मोम दा किसी बगी ने सड़े हुए पात किया था ओहो जबरदस्त यार अल्लाह वरिया जिला अंदी पातिश हाँ बदल तो बकी नुका हाँ
بسم الله الرحمن الرحیم د کلی نه ډیر زیات لري او د ضلع شنګلي د ټولو نه ښکلی ځای بادر سر کې دا وخت ولاړ او را سره د کیمرې په پاڼه باندې دی په سکرین باندې دی ډاکټر فخر الحسن څوک چې د تعارف محتاج نه دی زموږ استاد هم دی او پی ایچ ډي کړې ده په مایکروبیولوژي کې او ډیر زیات ملکونه یې کتلي او په دې چاپیرچل باندې ډیر زیات جوخ نظر دی فرست ټایم دی راغلی دی دلته بانډو ته او دی وی چې زما دا ځای نه ډېر خوښ شو خو د ګورمنټ یا چې کوم د وخت واکداران دي یا د چا چې څه اواز رسي هغو ته د دې ځای نه یا چې کوم ټورسټ یا هغو ته څه پیغام ورکوي یاره د ټولو ناول خو زه د دې ځای دا چې کوم لوکیشن دی کوم جاګرافي ده د دې ځای په دې باندې لږ ډسکشن کول غواړم یعنې دونه بهترین ځای دی دا اوس موږ راغلي یو بادر سر ته دې ځای ته بادر سر وایي مطلب دا د بادر سر ټاپ دی نو دا شاته طرفونه چې کوم ښکاري دا اوس د کسانو نه لوکل کسانو نه موږ تپوس وکړو دې ته چنګا منګا وایي نو دا تقریبا د سوات بارډر دی زموږ سره بیا که تاسو د کیمره لږه تاو کوئ نو دا مخامخ چې کوم طرفونه دي دغه دا کاپر بانډه موږ ته ښکاري مخامخ دغه د ډسټرک کوهستان څه علاقې دي مطلب د هغې نه اخوا کوهستان شروع کیږي بیا دې سایډ ته موږ سره غوربند پروت دی دا طرف چې کوم دی دا لیلوڼی ده موږ سره نو یقین وکړئ داسې سپاټ دی چې څلور واړه طرف ته ایریاز چې کوم دی هغه دې سره کنیکټ کیږي د کنډو پورې روډ راغلی دی د هغې ډېرې فواید دي کته ټنټس لګېدلي دي خلک انجوای کوي کم از کم شپې زیږې پکې میلاویږي دغه تکلیف نه وي خو چې لږ ډېر پورته بیا نور راخېږي د هایټ ته نو بیا لږې مسلې وي نو زه یم که دا ځایونو ته لږه توجه ورکړی شي نو زبردست پکنیک سپاټس دي او د ګورنمنټ یعنی د ټوریزم چې کوم دی د هغې په پرمختګ کې به انتهایي مدد وکړي نو موږ له پکار دی یاره چې دې باره کې آواز اوچت کړو او ګورنمنټ ته زموږ دا اپیل دی چې یاره په دې ایریاز باندې فوکس وکړي او دا ځایونه لږ ډیولپ شي بینګ پی ایچ ډي سکالر مطلب ټوریزم پروموشن چې دی دا د علاقې په پاورټي ریډکشن کې د دوی د دې څه کرداري چې مطلب یو ځای کې ټوریزم پروموټ شي نو هلته د هغه ځای خلک چې دی هغوی ته د دې مطلب سفیدي یار ما خو که رښتیا ما خو اصل کې خپل پی ایچ ډي زه خو د نیچرل ساینس سټوډنټ یم کار خو موږ په مایکروبیولوژي باندې کړی دونه ایکسپرټس نه یو په دې ټوریزم چې یاره دا به څنګه پروموټ کېږي څه قصه به وي خو البته لږ ډېر څیزونه لکه که سړی په ذهن کې کېږي چې یو ځای ته اکسس وي مطلب روډ وي هلته خوراک میلاویږي د شپې زیږې وي او لږ ګورنمنټ په دې ځایونو باندې لږ فوکس کړي نو دونه ګرانه نه ده لږه نور څه نه وي په ټوریزم کې دونه خو لږ دا خلک چې کوم دی دا فیسیلیټیټ کول غواړي نو انشاءالله دا علاقې دې سره به د دوی هم لږه پرمختګ کېږي او خلک به هم راځي د دې چې کوم دا نیچرل بیوټي ده دا به هم ایکسپلور کړي د دې کې د دې ځای چې کوم مقامي خلک دی کوم چې د وخت واکداران دي یا د چا چې اواز رسي او هغو د اواز چې دی دا په هغوی په غوږونو ولګي که چرې دلته ټوریزم پروموټ شو نو د شنګلي چې کوم ګل ګل ځوانیانې دي چې هغه د کویلې په درنګونو کې خاورې کېږي نو هغوی ته به د ډور سټپ باندې جاب میلاو شي او ټوریزم پروموشن چې دی دا لیډینګ وی دی د پاورټي ریډکشن دپاره نو الله دې کي چې څنګه حکومت واکدارانو څه قدمونه اخیستي دي او موږ دغه هیله ساتو چې هغوی ټوریزم پروموشن باندې ډېر کار کوي که دې ځای له هم ترقي ورکړي نو امن دی دلته خوشحالي ده او دا خلک په امن باندې مین دی دا خلک په سندره باندې مین دی او دا خلک په ژوند باندې مین دی تر بل پروګرام پورې را سره اوسئ We are on the top of mountainous area. The name of this area is called Badar Sar. So it's a beautiful sight. If we look around, so there are a lot of areas which are connected to this area. For example, on this side we can see the Kapar Banda, which is very nearly located to district Kohistan. On this side, that mountainous area, that one is called Changamanga. They are near to district Swat, and from this side we can see the village of Liloni. So it's a beautiful area, a nice natural beauty. So we need to explore these areas and we need to inform the authorities, inform the government about the natural beauty of this area to promote tourism here. Thank you. अब हम शांगला की खूबसूरत तरीन चोटी बादर सर में मौजूद हैं चूँकि ये जो है शांगला का हब है इससे हम मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड है अगर इस साइड पे हम देखें स्वात के साथ इस साइड पे कोस्तान का लड़ाका के साथ
लेकिन मसला यहाँ सहूलियात के फ़ुक़दान का है। हमें गवर्नमेंट से अपील है कि इस एरिया को, जिस तरह उन्होंने दूसरे एरिया को टूरिज़म में इंक्लूड किया है लाइक काफर बांडा और ब्रुज बांडा, तो हम अपील करते हैं कि इस एरिया को भी टूरिज़म में इंक्लूड किया जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په دې ټایم باندې منګه د ضلع شنګلي د ټولو نه ښکلی ځای بهادر سر کې ولاړ یو او بهادر سر چې دی دا د شنګلي د ټولو نه ښکلی ځای دی، خو لږ پکې د فیسیلیټیز کمی ده. که چېرته د واکداران یا حکومتي خلک چې دی هغې دې باندې لږ ونکې سټیپ والي دا ځای چې دی دا به پروموټ شي. او کله چې دا ځای پروموټ شو نو شنګلي چې کوم ګل ځوانیان دي چې هغه د کولي په درنګونو کې خاورې کېږي نو هغوی ته به په ډور سټیپ باندې جاب میلاو شي او دا د دې ځای خلک چې دی هغوی ته به جاب میلاو شي. حکومت ته به دیم دا سپاټس چې دي دا به هیوج چې کوم ریوینیو د هغه به جنریټ کوي. نو الله دې کي چې د دې ځای خلکو اواز چې دی هغه د حکومت د واکدارانو په غوږونو باندې ښه ولګي، څنګه چې هغوی نور سټیپونه هم اخیستي دي. نو داسې که چېرته دې ځای ته فیسیلیټیز ورکړو نو دا ځای به مخ پر وړاندې لاړ شي او په حسن کې دا ځای د هیڅ ځای نه کم نه دی. الرحمن الرحیم. د شنګلي ډیر تکړه زلمی افسر الملک افغان د نسبی مشاعري یو کړی خې دا موږ هم په بهادر سر کې دغه شن کې په خپل خو موږ شاعران نه خو ډیر تکړه او پوهه زلمی را سره ولاړ دي، په ادب باندې ډیر مین دي، په ښکلا باندې او په امن باندې او په سندره باندې ډیر مین دي. نو ما د شاعر نه دی معلوم، خو د شاعر شعر به زه ووایم او په هغې باندې به زه ډاکټر فخر الله حسن صاحب ته دعوت ورکوم. وي موږ د فاران د غره په سر باندې اذان کړی دی، موږ د فاران د غره په سر باندې اذان کړی دی او لکه زمري دغه ځنګل کې غړمبېدلي یو موږ او زمونږه وینې د ګنګا دریاب کې حسم شته دی، زمونږه وینې د ګنګا دریاب کې حسم شته دی، لکه میان دغه دریاب کې پړقېدلي یو موږ. ډاکټر فخر الله حسن صاحب ته دعوت ورکوم چې خپل یو یا د چا یو شعر چې دی هغه ډالۍ کړي. ډیره مننه سردار وروره. زه به د تراب صاحب یو شعر ووایم. ارشاد. وی د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی، آها، د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی، د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی، سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځي، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. بل ملګری سه ولاړ دی ډاکټر محمد زاده صاحب د لوهار صاحب په دغه شعر به چې دی دی راغواړم. لوهار صاحب وی په لر او بر کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې په لر او بر کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې سړی دا ووایي چې مستې منګې بر وړی دی. ډېره لا یو جهان مننه سردار وروره. او څنګه چې تاسو ته پته ده موږ شاعران نه یو، خو شاعرانو سره ډېره مینه ده. نو زه به دا یو شعر ووایم. ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولای مې تنګه زه به کوم ټولومه. مننه. Okay, now we are here. We are on the top of mountains, and the name of this place is called Badarsar, and it's a very nice place, and we need to explore the natural beauty of these areas of the district Shangla. If we look around, so that one is called Kapar Banda, which is nearly located to district Kohistan, and on this side if we look, so that place is called, that banda is called Changa Manga. It's very nearly located to district Swat, and on this side we can see the village of Liloni. So it's a nice place. We need to explore these areas. It's a natural beauty. The government need to take some serious action to promote tourism here, and they need to facilitate the people of district Shangla, and to facilitate the people especially which are living here. So it would be a nice idea to generate revenue for the government.